أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. سورة النحل 93 نمبر آیت. دی 93 نمبر آیت کی د مخکینی د قسمونو د ماتولو او د نه ماتولو د وعدې پابندي او نه پابندۍ موضوع روانه وه. نو اوس دې ذهن کې دا مسله ذکر کېږي چې دین باندې هغه خلک عمل کولی شي چې چاته الله تعالی توفیق ورکړي، مرسته ورسره وکړي، او په دین باندې هغه خلک عمل نه شي کولی چې د چا سره د الله تعالی مرسته او توفیق نه وي. او اگر چې الله تعالی دا قدرت لري چې ټول خلک به یو دین متفق کړي، د منځ نه اختلاف مکمل ختم شي، لیکن دې کې چې کوم حکمت دی هغه حکمت هغه نه حاصلېږي، نو په دې وجه باندې الله تعالی انسانانو له اختیار ورکو. اختیاراتو کې دنه خلق ځان لاري اختیار د خپل مرزي مطابق، او بیا د ګناهونو یو حد جاغه ته انسان ورسي کړه د الله توفیق مکمل واخلي، به توفیق وسره نه هغه اختیار هم ختم شي. الله تعالی ولو شاء الله قد الله تعالی خو خو لجعلکم تاسب ګرځولي به امه واحده دلیوا، ټول په یو دین باندې متفق شوي وي. ولکن یضل من یشاء، لیکن الله تعالی گمراه کوي چا لاره چوغاړي، او گمراهي کې یو خبره ده چې د خپل وعده پابند بنئ. ويهدي من يشاء، الله تعالی هدایت کوي چا لاره چوغاړي، او د هدایت یو قسم دا یو جزء دا چې د خپل وعده په پابند اوسېږي، دا شریعت مستقله سره. لیکن دا توفیق هغه خلکو ته ملاويږي چې په دین عمل کوي، هغه خلکو ته نه ملاويږي چې کوم خلک د دین نه باغیان مستقل ګناهونه کړي وي. ولتسألن عما كنتم تعملون، او خامخا بس تاسو نه تپوس کیږي د هغه کارونو چې تاسو کول. دنیا کې تاسو کم څه کول کا دا وادي مسله ده، قبل مسله ده، د ټولو باره کې بس تاسو نه الله تعالی پورا تپوس کی قیامت پر اسمان ده. دا سره کې یو سوال جواب دی. سوال دا دی چې په دنیا کې داسې نظام دی چې انسان ګناهونه کوي، په ګناهونو کې اخته کله کله ول الله تعالی معمولی ونه سزا ورکړي چې هغه د ګناهونو برابر پوره ثمره نه وي، یو قسم له تنبیه پوره سزا وته ملاو نشي. او کله کله داسې و چې انسان په ګناهونو کې لګي تر دې چې مړ شي او عذاب پیرانه شي. نو سوال دا دی چې آیا په آخرت کې هم داسې چیرې سړی به جرمونه کړي ډېر زیاتې به کړی، لکه سزا به ورته ملاو شي، یا به ګناهونه به کړي د ظلمونو، ټول ژوند به د ظلم او د ګناهونو ډکي، او هغه ټول ژوند تاریخ به د ظلمونو او د ګناهونو یو لوی داستاني، او ورته سزا به ورته ملاو نشي په شان دنیا باندې. نو دې ځکه کې دا غي جواب وشي نه دا خبره نه ده. د دنیا نظام د آخرت د نظام نه ډېر بدل دی. دنیا کې کله سزا ملاو شي کله ملاو نشي، کله لکه ملاو شي کله ډېر ملاو شي، ځکه دنیا دارالعمل له دارالجزا نه ده. آخرت چون کې دارالجزا ده، نو هلته کې به پوره تپوسونه به کېږي، پوره بدله به د عملونو ملاويږي، نه هغې کې به یو کار هم نه پرېښودی کېږي. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، دا هم د قسمونو د ماتولو مذمت دی، او د خپل وعدو د پابندۍ لپاره تاکیدات دي. دا مضمون اگر چې مخ یو پیر تیر شو، اوس دوباره ذکر شو. مخکې تاسو ولیدل چې واوفوا بعهد الله اذا عهدتم ولا تنقضوا الايمان، دې کې دا مضمون تیر شوی دی. اب دې ځکه بیا راغی چې ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، نو ظاهر نه څه معلومیږي چې په دې مضمون کې تکرار راغی، دوباره راغی، لیکن نه دوباره نه دی. البته کې جدا مضمون دی، دلته کې جدا مضمون دی، څنګه جدا مضامین دي. دغه یو رائے د امام قرطبی رحمه الله دا چې کوم مشهور مفسر دی، هغه دې ذکر کې دا مضمون ذکر کیږي چې کوم خلق قسم خوري، خود قسم د خورلو نه مخکې وته نیت کړي چې ماتوم به ته قسم پوره کوم نو دا قسم دې د پاره خوري چې د خپل مقابل له به دوکا ورکي،
دې لپاره قسم خوریم دغه مضمون را روان دي دغه بس او د مخکینه باز دا و سړی قسم خوړلې دی وعده چا سره کړی دا ورسته ماته کړله دغه جدا مذمت دی او چې کوم سړی د مخکینه د ماتول نیت کړی دی بیا قسم کوي وعده کوي دغه جدا حکم دی جدا ثمره ده او بده بیا ورسته بس یوې فتزل قدم بعد ثبوتها ولا تتخذوا تاسمن سي ايمانكم قسمون خپل دخلا دوکا بینکم خپل منزور کی فتزل نو بیا به اوخیږي قدمونه بعد ثبوتها ورسته د کله کېدلونه امام قرطبي رحمه الله وی د دې مطلب دا دی چې کتا سو د مخ کې قسم ماتول د نیت کړی یا د مخ کې متعاړو نیت کړی نه دی لیکن تاسو ته مخ کې نیت کړی دی او دغه نه با چې کم دینو قسم خوري دوکې د پاره او بي ماتوي ولدي ثمره بدل شي په تذل قدم بعد ثبوتها تاسو د ایمان قدم به خوږي ورسره د کړکوارینا تاسو به ایمان شي نو امام قرطبي وایي چې دې کې اشاره شو دې خبره ته چې دوکې د پاره قسم خوړل دوکې د پاره وعده کول او بیا ماتول د مخ کې د ماتولو کلک نه ته کړی دی بلکې د ایمان د ختمېدلو مکمله خطر د ایمان به وځي ایمان به ختميږي او دا مسله په تذل قدمون بعد ثبوتها نه معلومیږي چې د ایمان کم قدم دی کم ایمان راوړی دی هغه د ایمان توفیق په الله تعالی اوچت کی ایمان به اس ایمان پاتې نشي بیلار گمراه بشي بیا په اسلام باندې د اعتراضونه په دین به اعتراضونه په شاعر الله به اعتراضونه په مذهبي خلکو به اعتراضونه هغه توفیق په الله تعالی خستره چې کم توفیق د ایمان او دا توفیق دی وری اخلي نو کم اسباب چې د توفیق د خستر دی یو پکې دا ده چې دوکې د پاره قسمونه خوړل دوکې د پاره د خلکو سره وعده کول دا د امام قرطبي رحمه الله رائے ده دویم قول بګه د عام مفسرین دي عام مفسرین وایي چې دلته کې دا حکم ذکر کیږي مخکې د قسم د او د وعدو پاسداري ذکرو د عام خلکو د پاره حکم او د عام خلک چې کله د وعده کې مخالفت وکړي قسم مات کړي د ګناه وبال شته او خو هغه ګناه وبال کم دی د هغه خلکو نه چې کم په خپل باندې د قوم پیشوایان دي مشران دي یعنی د قوم قیادت په لاس کې دي مشري په لاس کې د خلکو په اعتماد دي نو اوس هغه خلکو د حکم دی چې تاسو به هم د خپل وعدو قسمونو سخت خیال ساتي پابندي وکوي او که تاسو پابندي ونه کړله نقصان به شي تاسو مشران خلک در پسې تاسو کارون ته ګوري نو کم کسان در پسې هغه وګوري چې زمونږ مشران دومره دوکباز دروغجن قسم پروا نه کوي د وادیم پروا نه کوي او دسي ورګړ خلک دي نو خلک هم شروع کی فتزل قدم بعد ثبوتها خلق قدمونه به مخويږي هغه په دې کار باندې راوړي نو چې کله په دې کار باندې راوختل نو اوس د کم کس چې دا غلط قدم چت کړي دی چې وعده وکړه به ماته کړه وعده پابند نه دی نو دا سړی هم زوال له گمراه دی د وعده پابند نه دی هم مزویل چې دا د په وجه باندې نور خلک هم گمراه شي نو دا سزا به ډبل شي د مشران چې کړه د وعده پابند نه دوی ته سزا ډبل ملوي ځکه نقصان ډېر زیات دی او کشران د سزا سنگل ملاویږي ځکه چې نقصان د شخصي نقصان دی او قوم د بس قوم نه دی ولاړ د گمراه کېدل قوم د گمراهۍ امکان پکې نشته دی نو الته کې سزا به هم سنگل شي او دې کې د عربی مشهور کلیم ده چې الناس علی دین ملوکهم خلق د بادشاهانو په دین باندې یعنی عوام خلق بادشاهانو ته ګوري چې بادشاهان څنګه خلک دغه شان دي خلک ځان جوړول غواړي تاریخونو ذکر کړی دی چې یو زمانہ د سم تر شو چې حکمرانان عیاش خلک هغه مسلسل به خزي طلاق ولې وغستري به او د یو عام بحثونه روانو نو چې په قوم کې هم داسې مسالې داسې حالات جوړ شو چې خلکو به خزي غستري طلاق ولې او بده باندې په بحث تاسو طلاق کړي او سوري واغستي دا موضوعات په چلېدل یو زمانہ په اسلامي تاریخونو کې د سم تر شوی ده چې اسلامي بادشاہان بر تلاوت پابند د دینی مسایل پابند او د دې به سخت اهتمام کوي خلک به سحر پاسې د خلکو سره ملاویدل نو دا باس به کاو چې ته بیگانو د کېږي څومره تلاوت کې ته څومره حفظ کې سو آیاتونه د ورځې زده کې علم د بیگانه څومره مطالعه کې علم څومره کې د چا درسونه ته کېني دا باسونه بروان به و زمانہ دا شواله چې خاص کر د ایشیا په علاقو کې کرکټ عذاب چې کم دي د عام شو او ملکونو بادشاہانو دې ته مخه کړل نو خلک په دې شي راوخته په لار کوڅو کې ودغه لوبره روان شو عرب ملکونو کې دا شي نه اته د کرکټ دا کسي نه ځکه چې بادشاہان د قصو سره تعلق نه ساتل د سيزونو ته اهمیت نه ورکړي عرب ملکونو کې هم دا شي نشته د کرکټ نشته په لار کوڅو کې دا بیٹونه نه دا مصیبت نه
نو الناس علی دین ملوکهم، خلک د بادشاهانو په دین باندې. که بادشاهانو عیاش شو قوم عیاش کیږي، که بادشاهان دیندار او خلک دیندار کیږي، او د خلک ګډو مشران ته ګوري د اقیا اثرات په دې کې موجود دي. نو دا مضمون د خبرې شو. دا حکم د مشران ته چې مشران د وعدو پابند اوسېږي، قسمونو پابند اوسېږي، وعده مه کوئ، قسمونه مه خورئ چې وم خوړل پوره کوئ. ځکه که تاسو په دې کې کوتاهي وکړله، په تاسو پسې قوم درپسې دی، هغه به هم دغه شان کې ګمراه شي، بې لارې شي. تاریخونو ذکر کړي دي چې امام ابو حنیفه رحمه الله چې کله د خپل وخت بادشاه د ظالم د لاسه گرفتار شو، جیل ته روانو، نو زنځیرې په لاس کې پروت دی او سپایانو روان کړی دی. په دې کې یو ماشوم یې ولیده چې باران شوی د ګڼې خټې دی، یو چړایي غونته کې زګینې دی، په دې کې ماشوم روان دی. امام ابو حنیفه رحمه الله دې ماشوم ته آواز وکړ چې ماشوم قدمونه کلک لګوه چې په دې خټو کې ونه خویږي. نو دې ماشوم ورته ویل ټیک ده، خو که زه وخویږم یو کس یم په خپل سر باندې بس نقصان به وکړم، خو ګورې ته امام یې تم قدمونه ډک لک ده، خلک درپسې ده چې خلک خطا نه شي. امام ابو حنیفه رحمه الله ویل دې ماشوم خبر په ما باندې ډېر عجیبه اثر وکړ او په ما کې ډېر زیات کلک استقامت را پیدا کړ. همدغه وجه د اخیر سا ځنکدنه پورې د ظالم خبرو متاثره نه کو او د هغې سره هېڅ قسم جوړښت ونه شو، او په خپل دین باندې کلک او په اخره کې د زهر ورته ورکړلی شو، شهید شو، دنیا نه لاړ. نو دا آیات چې کوم دی دا مضمون د مشرانو دپاره تعلیم دی او مخکینی سبقونه هغه د کشرانو دپاره. الله وتذوق السوء، تاسې به وسکې عذاب، بما صددتم، بسبب د هغه چې تاسې بند کړی د خلق عن سبیل الله د الله د لارې نه. دا بما صددتم دا صریح دلیل دی په دې خبره باندې چې دا حکم مخکینی حکمونه، د مخکینی حکم چې په دې آیات کې دی دا مشرانو دپاره دی، ځکه چې مشران بېلارې کېږي، خلک بېلارې کېږي. نو بما صددتم په هغې باندې صراحت دی چې او دا حکم مشرانو ته دی، او د مشرانو ګمراهۍ په وجه باندې کشران ګمراه کېږي. لهذا دا خلک به زوال مزویل ډبل شي او دا لوی جرم دی. ولکم عذاب عظیم، او ستاسې دپاره به عذاب لوی عذاب ته به الله مخامخ کوي، ځکه چې تاسو زوال مزویل دواړه به جوړ شوي یئ. د احکام او تاکیدات د حکمرانانو مشرانو خلکو دپاره شو. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا، تاسو ما خلی د الله تعالی په وعدو باندې قیمت لږ. بعهد الله د الله تعالی وعدې څه ته ویل کېږي؟ مخکې د هغې بحث تېر شو چې هغه وعدې چې د هغې پوره کول شرعا جایز دي، ناجایز نه دي. او ته وعده وکړي، نو دغه وعده چې کومه ده نو دغې پوره کول ضروري دي، او په دې باندې به لږ قیمت نه اخلي. مخکې هم دا مضمون راغلی و، لیکن هلته کې تعلق یې د عهدو سره چې تاسو د الله تعالی وعدې د غټو عهدو حاصلولو په خاطر باندې چې کوم دي نو ماتې نه کوي او پرې نه دی. هلته د عهدو بحث دې ځای کې د نقد قیمت بحث دی چې عهده معده نشته خو نقد شی میلاویږي، نقد پیسه، نو نقد پیسې په عوض کې هم د الله تعالی وعدې ماتې نه کوي. عهد الله کې موږ دا خبره کړې وه چې د عهد الله کې د عهد اضافت چې کوم دی نسبت الله ته شوی دی، دې نه مراد هغه وعدې دي چې کوم پوره کول شرعا جایز دي. د ناجایز وعدو پوره کول په اسلام کې نشته، هغې ماتول هم ضروري دي. نو په دې ځای کې بیا تفسیر معرب القرآن یو تحقیق کړی دی، هغه وایي چې دې نه معلوم شو چې رشوت اخیستل په اسلام کې شرعا حرام دي، منع دي. او ځکه چې دا په عهد الله کې داخل دي، مخکې په دې باندې موږ بحث کړی دی. نو رشوت اخیستل شرعا حرام دي، ناجایز دي، په هغې باندې قیمت وصولول دا منع دي. ځکه عهد الله دا دی چې ته په یو ذمهوارۍ باندې وټاکلی شوې، ستا یو کار په ذمهوارۍ کې داخل دی چې ته یې وکړې، او دغه کار ته بغیر د رشوت نه چاله نه کړي، خپله ذمهواري سنبالې، په خپله ذمهوارۍ کې دننه پیسې اخلي د خلکو، دا رشوت. دغه د امام ابو یعلا مضمون او د هغې تعریفات مخکې موږ ویلي دي. دغه شان یو کار ستا په ذمهوارۍ کې دی، ستا ذمهواري دا ده چې دا کار مه کوه، دې نه ځان ساته، او ستا په ذمهوارۍ کې نه کول تا وکړو پیسو په عوض باندې، نو دا هم په رشوت کې داخل دی، دا په رشوت کې راځي. او دا قصې چې دا ټول څیزونه حرام دي. دغه شان د اسباني شرعي احکامو دپاره پیسې اخیستل، احکام بدلول، په هغې کې تعویلات کول، لکه ډېر خلک په دې باندې لګیا دي. څوک کوشش کوي چې سود جایز کړي، څوک لګیا دي محنت کوي، دلایل وایي جهاد منسوخ کړي، څوک لګیا دي چې د اسلامي نظام او د اسلامي اصول چې کوم دي هغې کې ترمیمات وکړي، او د اسلامي نظام هغه تصورات د خلکو د ذهنونو نه ختم کړي، بل شان کې احکام ورله راوباسي.
نظامی چې څومره مسائل د نظامی احکام او تحریف لپاره ډیر زیات خلک لګیا دي په مختلفو شاخونو کې کار شروع کړی دی او دا خلکو ته په ډېر غټه پیمانه باندې پیسې ملاويږي غټه پیمانه باندې اکثري کسانو سربراهان په یورپ او امریکا کې اوسېږي نو دې ځکه کې دغه مضمون هم د چې په دغه پیسې ماخلي ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا دا مضمون مستور دی بقره کې هم تر شوی دی چې ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا زمون په آیاتونو پیسې ماخلي هغه ځکه کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې کوم رئیس المفسرین دغه لیکلي دي چې ولا تشتروا بکتمان آیات ثمنا قليلا زما د آیاتونو په پټولو باندې پیسې ماخلي او پټول دا چې داغه تخریفات او مسائل خلکو ته بل انداز باندې پیش شي بس صحیح اصلي حقیقت کو ته پیش نشي تحریفات وشي دې ته الہاد او تحریف دوانه ویل کېږي او دا خلک کوي بس په نظامګي عام خلک دا نشي کولای چې کوم خلک په دین باندې نه پويږي غي نشي کولای دې لپاره مذهبي پیشواهان به استعمالي ثمنا قليلا قیمت لک په وای ماخله دې څه مطلب دی ګوره د آسماني احکام پورا قیمت جنت او د الله رضا ده او لک قیمت د غوند دنیا چې په واخلې نام دا لګا دا هیڅ شي نه دی ځکه دې باندې زوال لازم بار په دې باندې په دې کې حدیثو شکار کیږي او اپتونه پر راځي زوال لري دنیا زوال لري او ګره دنیا ساده مخه به اپت را نه شي ضایع نه شي نو مرګ خو یقیني دی په مرګ باندې خامخه د لاس نه وځي یو پانه سیز دی دنیا ډېر لزیات معمولی سیز دی په نسبت د آخرت باندې دا غوند دنیا چې ته په دین په دشمنی کې واخلې قبولې کې نو هغه به ولګستانه څه شي لاړ جنت لاړ او د الله رضا لاړ نو الله تعالی حکم دي چې په آیاتونو باندې پورا شی واخلې هغه جنت او د الله رضا ده لږ شي په ماخله چې دنیا دا مطلب شي سمن په معنا د قیمت سره په معنا د پیسو سره نه دی او که پورا قیمت د جنت نیکو اعمال او جنت ته د دنیا نه ده نو الله تعالی وي تاسو ماخله زما په وعده باندې بیا د الله تعالی په وعده باندې ثمن قلیل قیمت لګو او پورا به واخله جنت په حاصل کړي انما عند الله هو خير لكم یقینا هغه چې د الله تعالی په نزد هغه غوړه د تاسو لپاره دا ترغیب د آخرت چې اصل شی د مسلمان لپاره آخرت دی او د آخرت غم پکاره دنیاوي سيزونه بزی راځي په دې ته ډېر اهمیت نه ورکي او کله کم ځکه د عزت او د ایمان ازمایش منځ کې راتو نو دنیا د کوا د اهمیت نه ورکي او که د ایمان او د سره عزت سره ټکراو نو به قبول کس ټیکسز دی به ضرورت د ټیکسز دی زګه د انسان د ژوند اخري مقصد چې د آخرت دی او دنیوي سيزونه په تور د امتحان باندې د زیرازي نو الله تعالی وي هغه چې الله تعالی په نسبت باندې د غوړه د تاسو لپاره د تزهید عن الدنيا ملکیږي دنیا سره ډېر مینه مکوي دا دومره نه ده دا چې شیطان په انسان باندې ورخطای راوړي دومره لوی تخکاره کړي دومره نه ان کنتم تعلمون که چې تاسو پوهیږئ ما عندكم ينفد وما عند الله باق درد مخکینی مضمون تفصیل له چې د الله تعالی په وعده باندې قیامت ماخلی دنیوي پیسې په ماخلی آخرت غم مکي او دنیا ته دومره اهمیت مور کوي دا ولی نو وای دا ځکه چې ما عندكم ينفد هغه د تاسو سره دا ضایع کیږي دا ختميږي وما عند الله هغه د الله سره د باقی دا باقی دا نه ختميږي نو ختمېدون کې شی په مقابله نه ختمېدون کې باندې ښکار ډېر فرق لري کوم شي چې نه ختمېږي دا ډېر قیمتي چې کوم ختمېږي دا قیمتي دومره نه دا کمزوري په نسبت د بل باندې نو چې کوم نه ختمېدون کې څه دغه په واخلې کوم چې ختمېدون کې هغه د دومره اهمیت نه ورکوي ولنزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او خامخا من بدل ورکو هغه کسان د صبرو چې صبر کړل په دین باندې په خپل اسماني شرعي احکام باندې صبر کړی دي صبرو کی اشاره دی خبره د بدن باندې کله کېدل د یو صبر غواړي عزم غواړي په خیر اده غواړي د نفس غلام هرسناک بوزدل سره د بدن باندې عمل نشي کولای دین باندې هغه خلق عمل کولای چې داغي حوصله ارادي د غونو غونته کی لوی لوی نو هغه په بدن باندې عمل کولای شي دین او شریعت دغه په لاسونو باندې الله تعالی نافذي او کوم خلک داسې چې نه خپل حرس مخه ته ټینګې دي شي او نه د چا روب مخه ته ټینګې دي شي غیرت نه لري او یې حرس تب ته ما چې کومه دا حرس او ته ما د سپین زیات دی نو بیا د سره نه دین د پاره سکار کولای شي او نه د خلق الله تعالی دین د پاره استعمالي د خلق په تاریخ کې بچته ثابت نه شي چې څنګه الله تعالی دین کار اخیسته
نو په دې وجه بدن باندې کېدل نه تعبیر وکړو په صبر سره چې ګوي د صبر غواړي او مضبوط عزم او اراده غواړي لوی حوصله غواړي نو الله تعالی یې مخامخه بدلا ورکو هغه کسان د صبرو چې هغه صبر کړي د بدن باندې اجرهم بدله هغه دا وي موږ ورکو هغه دا هغه کسان چې صبر کړل اجرهم بدله ده وي باحسن ما كانوا يعملون په سبب د هغه غوړه عملونو چې دوی کړی دي یو حسن عمل له حسن په معنا د مباح سره راځي جایز عمل باندې ثواب نه ملويږي یو احسن د غوړه عمل له نو غوړه هغه چې د مباح نه وربري نو هغه کې مستحب سنت فرض واجب د ټول کې راتلی شي نو اجر چې ملويږي نو دا په کم معنی ملويږي چې دا کم از کم مستحبي او زیات زیات فرضي نو واجب مستحبات ټول پکې شامل شو سنت پکې شامل شو نو په دې وخت کې الله تعالی انسان ته پورا بدلا ورکړي او جنت ول ورکړي او الله تعالی دا خلکو سره وعده کړل چې تاسو له خامخ دې بدلا درکو معلومه ده چې مباح کارونه باندې بدلا نه ملويږي او دې دا مضمون هم معلوم شي چې په دنیا کې کوم اعمال انسان مخ ته راپیږي د دې خپل حیثیتونه او مرتبه دي کله به د فرض صورتي فرض عمل وي ځنی براش یا به واجب عمل نه ځنی براش یا به سنت مؤکدي ځنی به غیر مؤکدي او ځنی به مستحبي او ځنی به مباحي دا حیثیتونه دي او کله کله چې دغه نه ورواوړي مباح نه ورواوړي بیا به یا حرامي یا به مکروهي یا به مکروهي تحریمي د حیثیتونه شو ځنی خلک چې هغه ډېر زیات جاهلانی هغه وایي چې بس کم کار چې د نبی عليه السلام نه ثابت نه دی دا بدعت نو بدعت په دې طریقه باندې ورګي دا خراب بدعت حقیقت کې پیژنې هم نه بدعت څه شي او به چې کوم تعریف دی کوي نو هغه د څه کوي چې کل قول وفعل ما لم يثبت عن النبي فهو بدعت کم قول او عمل چې د نبی عليه السلام نه ثابت نه دی نو دا بدعت دا تعریف چې کوم دی دا بيخي ناقص تعریف دا بدعت صحیح تعریف دا چې کل ما لا اصل له في الدين فهو بدعت بدعت دې ویل کېږي چې هر هغه عمل چې دین ګڼي او دین کې ولا دلیل نشته دی نو بس بدعت شو ډیر زیات کارونه بدسي چې د پیغمبر نه بیاغه سند ثابت نه وي خو صحابي نه ثابت دي نو صحابي عمل ولې بدعت تابعي عمل ولې بدعت کې دي شي نشي کېږي دا شان به کار باندې به اجماع دې ته ویل کېږي د نبی صلی الله علیه وسلم قول په کې موجود نه جگہ موجود اجماع ته ضرورت قیاس باندې ثابت دي نو چې قیاس چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم قول په موجود نو قیاس څه ضرورت خدای شکر نه قیاس ضرورت پیږي حالانکه دغه تعریف مطابق د بدعت کې شماريږي او د بدعت دینه بده وجه باندې یو مسله منځ کې بل دقیقي زینو زاینو کې څه چې کله یو کس په پات شوی او درې دراوړل شي نو خلک ځنې خلک وایي چې لکه وی خای منګي لیدل غواړو سو په اړه ولکه ضرورت اړه شتاري نه خاخې کوي څه خبره نه ده نو کله کله به आवाज پورته کیږي چې لکه دا بدعت دا مړ کار کول دا بدعت او د دې څنګه د بدعت خبره لکه واضح شوه بدعت څه ته ویل کېږي هر هغه عمل چې دین ګڼي او هغه دین کې ول دلیل نه نو بدعت شو او پاتې شو دغه نو کوم خلک چې مړی لیدل غواړي ولی خلک دین ګڼي چې ثواب می وشي هیڅ کومه ته ثواب نه وي خلک وایي زمونږ خپلوانو ډېر وخت لیدل نه یو ارمان هم دی چې وین دین نه ګڼي یو خبره ده دویمه خبره ده چې دین نه ګڼي نو او دویمه چې دین کې ورله اصل نه نو د نبی عليه السلام په سره کې داس خبرې شته چې نبی عليه السلام لیدلو په متعلق مسائل شته دي چې صحابي راغی ویل چې نبی عليه السلام کړه دفن شو ویل چې لکه زمانه په کې انګوټه پاتې شو نبی عليه السلام سره په قبر کې او زاغه انګوټه راخستل غوړم نو سونه انګوټه ده خلکو اجازه ورکړه هغه راغی نبی عليه السلام خپل کو بیا راوخو او ما صرف مقصد می داو چې یاره نبی عليه السلام سره اخیرانه دیدار زما وشي او شو کړ دې وشو خپل مم کو څه خوشاله شو اچا مان نه کو چې لکه تم په قبر کې خو تابع ولې مخرخ کارا کو تابع ولې خپل نو البته کې اصل مخکاره شو چې یو مړی لیدل څنګه د بشریت کې دغه صحابي چې کوم د چا ملامت نکو او دغه صفات اصل ورشته دویم داخله کې دین نه غړي نو دغه بدعت ټاپي بيخي عام بس ناجایز دي څوک چې لیدل غواړي لیدل شي څوک لیدل نه غواړي نديري څه خبره به نشته دی یو عام مباح عمل وشماره د سی وشماره نو دې ځکه کې دا باحسن ما كانوا يعملون کې د احسن خبره ده چې احسن څه ته ویل کېږي چې د مباح نه درجه برای مباح نه او یا مستحب سنت واجبي فرض او چې مباح عمل باقي معنی اجر نه ملایږي نه به ګناه ده نه به ثواب هیڅ هم نشته یو خود مختار عمل او مباح عمل د نبی عليه السلام نه ثابت نه لازم نه د نبی عليه السلام ثابت شي لکه موږ د علاقې کې اوسېګو د شوګي کې اوسېګو نه به د نبی عليه السلام قول څنګه به پیښ موږ پښتو ژبه وایو
په دې کې نه قول شته نه پیل شته موږ دې ځکه زمینداری کوو هیڅ قول پیل بګې نشته دی لیکن موږ دا دین هم نه ګڼو چې دا دین چې دین نه ګڼو نو بس یو مباح عمل شو دغه تحقیقات چې کوم دي د تفسیر احسن کلام دی بیا احسن ما كانوا يعملون غوړه د هغه نه چې دوی کوي په سبب دا غوړه عمل چې دوی کړی دی دا غي بدله ورته ملاوي